بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د قرآن پاک زده کول تعلیم او تعلم ډیر مبارک عمل دی. بخاری شریف کې د حضرت عثمان رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښایي. قرآن پاک د دې ډیر نمونه دي په قرآن او حدیث کې. بعضی علماء 55 بعضی علماء 10 یا نمونه ذکر کړي دي. په دې کې د ټولو نه زیات مشهور القرآن دی، الفرقان دی، الذکر دی، الکتاب دی، تبیان دی. د قرآن څه معنی ده؟ د قرآن معنا کې هم د مختلف اقوال دي د علماء. په دې کې راجح قول دا دی چې دا قرأ یقرأ قراءة قرآنا مصدر دی، د لوستو په معنا باندې، یعنی هغه کتاب چې هغه لوستی کیږي. چونکې د وحی دوه قسمونه دي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه وحی نازلې ده، په هغې کې یو قسم وحی دا ده چې هغه لوستی کیږي، د هغې تلاوت کیږي، په مانځه کې لوستی کیږي. دویم قسم وحی غیر مطلوب چې هغه احادیث دي او هغه په مانځه کې تلاوت د هغې نه کیږي. غیر مطلوب وحی هغې ته وایي. او بیا په دواړو کې فرق دام دی چې کوم د قرآن پاک دی، د دې لفظ هم د الله پاک کلام دی، د الله پاک د طرف نه دی، او د دې معنا او مطلب هم د الله پاک د طرف نه دی. لیکن احادیث د هغې معنا او مطلب خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی، او د هغې الفاظ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل دي. د قرآن پاک نه چې کم مخکینی کتابونه نازل شوي دي، تورات، زبور، انجیل، دا ټول کتابونه په دغه پیغمبرانو باندې په یو ځل باندې نازل شوي دي. لیکن د قرآن پاک د نازلېدلو په دوو طریقو سره نازل شوی دی. په جمع باندې په یو ځل باندې هم نازل شوی دی د لوح محفوظ نه د اسمان دنیا ته، چې په هغې کې یو ځای دی بیت المعمور یا بیت العزت ورته وایي، چې د بیت الله شریف بالکل برابرۍ کې په اسمانونو کې د فرشتو د عبادت قبله ده. هغه مقام ته څنګه چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت کې ذکر دي چې هغې ته په یو ځل باندې د رمضان شریف په میاشت کې د لیلة القدر په شپه کې د قرآن پاک نازل شوی دی. دیو جنه په قرآن پاک کې د دیوم ذکر شته دی چې الله پاک وایي چې دا قرآن پاک مونږ په لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر، چې په لیلة القدر کې دا قرآن پاک نازل شوی دی. دویم د قرآن پاک نازلېدل د اسمان دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځمکې ته نازلېدل، دا بیا لږ لږ نازل شي. دا ټول په جمع باندې نه دی نازل شوی، بلکې په 30 کاله کې مکمل شوی دی. دیو جنه په قرآن پاک کې د قرآن پاک د نازلېدو دپاره دوه لفظه په قرآن کې استعمال دي، انزلنا، نزلنا. نو په دې انزلنا کې اشاره وي د قرآن پاک په یو ځل باندې نازلېدل، چې هغه د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته په یو ځل باندې نازل شوی دی. او نزلنا په دې کې اشاره وي د قرآن پاک تدریجي نازلېدل، چې لږ 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 د ضرورت مطابق چې دی نو هغه قرآن پاک نازل شوی دی او په 30 کاله کې مکمل شوی دی. اوس دا چې کم لږ لږ ځمکې ته نازل شوی دی، دا هم د رمضان شریف په میاشت کې د دې ابتدا او شروع شوی ده. البته د رمضان شریف کم تاریخ په دې کې هم د مختلف روایتونه شته دي. 19 په یو روایت کې ذکر شوی دی، او 19 رمضان ذکر شته دی، او 20 رمضان چې دی د هغې ذکر هم شته. گویا کې 20 رمضان مطابق یعنی د قرآن پاک ځمکې ته نازلېدلو چې کومه ابتدا او شروع ده، هغه هم د رمضان شریف په میاشت کې او په لیلة القدر کې شوې ده. د ټولو نه اولنۍ وحی ځمکې ته کومه نازله شوه، په دې کې هم مختلف اقوال دي. او راجح او صحیح قول دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمر 40 کاله شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته د عبادت لپاره تلو راتلو،
نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او د اولنۍ وحی د سورة العلق د 15 اولنی آیاتونه دا نازل شو او د هغې نه وروسته بیا 3 کاله وحی بنده شوه. دې زمانې ته چې کومه کې وحی بیا د هغې نه وروسته نه ده نازله شوې، دې ته زمانه د فترة الوحی وایي. د فترة الوحی د زمانې نه وروسته بیا چې کله دوباره وحی شروع شوله 3 کاله پس، نو په هغې کې د ټولو نه اولنی سورة المدثر دا نازل شوی دی. اوس موجوده ترتیب د قرآن پاک او چې په کم ترتیب باندې قرآن پاک نازل شوی دی، دواړو کې چې دی نو دواړه مختلف دي، د یو بل نه بدل دي. یعنی قرآن پاک چې د ټولو نه اولنی کم نازل شوی او خود سورة العلق 15 آیاتونه او د هغې نه وروسته بیا سورة المدثر، لیکن کم موجوده د قرآن پاک ترتیب دی، په هغې کې اول سورة الفاتحه ده، بیا سورة البقره ده، بیا سورة آل عمران دی، په دې ترتیب سره دي. نو په موجوده ترتیب کې او د نزول په ترتیب کې چې دی نو فرق دی، لیکن دا خبره ده چې کم موجوده ترتیب د قرآن پاک دی دا هم د چا د خپل د صحابه یا رستنو خلکو د طرف نه دی، بلکې دا هم په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی. یعنی چې کله به وحی نازله شوله لږه 100 آیاتونه یا یو سورت څه به نازل شو، نو چې کم صحابه